د لویو قدرتونو ادار قدرت په خپله فنکاري کړې ده. موږ د یورپ د محلونو سره د دیر په شنو غرونو سیالي کړې ده. السلام علیکم جی ګرانو کتونکو، میا جمال شاه یم او دا ټایم کې په خپل کلي دسلور کې د دریای پنجکوړې په غاړه موجود یم. قدرمن لیدونکو، اګست میاشت ته سخته ګرمي ده. ملک د مختلفو علاقو نه خلکو د بره دیر د سیلګرۍ سیمو مخه کړې ده. زمونږ کلی هم یو سیاحتي سپاټ دی چې هغې ته هم د صوبې د مختلفو سیمو نه دلته سیاحان په ګڼ تعداد کې راځي دلته او دلته چې کوم خپل سیل سپاټي ده هغه کوي. که موږ وګورو په بره دیر کې سیلګریزې سیمې لواري ټاپ او دغه شان کې کومراټ، شاهي بنشۍ، لامچړ، کارو ټاپ، سکایلینډ، جیلال ډنډه دا زموږ سره سیاحتي سپاټ دي. او دې سپاټونو ته د لیدو دپاره د مختلفو علاقو نه د ټول ملک نه بهر ملکونه دي، نو له هغې نه دلته سیاحان راځي د دغې ټورسټ سپاټونو د کتلو دپاره، دغه شان کې د دې د انجوای کولو دپاره. نن موږ خصوصي پروګرام کوو. دلته میلمانه راغلي دي د مختلفو علاقو نه، دلته خپل پخلی کوي، دلته خپل ځان له پروګرام لا جوړ کړی دی. نو موږ خصوصي پروګرام کوو. ستاسو سره به د دغې میلمنو چې کومه خبرې دي د دیر په حواله باندې، د زموږ د دې کلي علاقې په حواله باندې، هغه تاثرات به ستاسو سره شریک کوو. چېرته ځئ مو زموږ سره پروګرام وګورئ. السلام علیکم، زما نوم جنید دی او موږ د پېښور نه د ټوریزم په لحاظ سره راغلي یو اپر دیر ته. ماشاءالله د اپر دیر د خوبصورتي او د دغه خبرې موږ هلته هم اورېدلې دي چې یاره دیر ډېر ښکلې او زبردست علاقه ده. چونکې دا موږ د دریای پنجکوړه په کناره اوس ناست یو، زموږ سره خپل کسان، ملګري، یاران، دوستان راسره دي. د پېښور نه راغلي، د دریای پنجکوړه په کناره هم ډېره اچولې ده. نو ماشاءالله ډېر ښکلی ویو دی، ډېر ښکلی پوینټ دی. د دیر خلک چې کومه د هاسپټالیټي په لحاظ سره ډېر خواږه او ډېر درانه خلک دی. هم دیر ښکلی دی او هم د دیر خلک ښکلی دی. تاسو راشئ، ټول د زما ریکویسټ دی چې تاسو راشئ او د دیر د ښکلا نه او د نظارو نه تاسو مزه واخلئ. السلام علیکم، زما دانیال نوم دی او زه د نیمپل نه راغلی یم اپر دیر ته. اپر دیر چې کوم دی ډېر زیات ښکلی دی، ښکلا ورکوي. او دا ټایم چې کوم دی موږ د پنجکوړۍ په غاړه موجود یو، خپل ملګري دي، یاران، دوستان دي، پخلی کوو. او زما نور ټوریزم چې کوم دی هغو ته هم دا درخواست دی چې هغوی راشي دلته وزټ وکړي او د دې نظارونه چې کوم دی خوندونه واړي. خلک هم ډېر مینهناک خلک دی، ډېر ښکلي خلک دي، خلکو له مینه ورکوي او چې کوم دی خلکو له عزت هم ډېر زیات ورکوي. نو زما تاسو ته درخواست دی چې تاسو راشئ وزټ وکړئ. زما وقاص نوم دی، د پېښور نه راغلی یم او دا موسم مې ولیدو، اوس مې زړه نه کېږي چې پېښور ته لاړ شم. السلام علیکم، زما نوم دی سپوږمۍ، زه د پېښور نه راغلی یم. زما دیر ډېر زیات خوښ شو، تاسو ورته راشئ. زما نوم میا ګلداد خان دی او زه د پېښور نه راغلی یم سره د ماشومانو سره د فیملي. او دریای پنجکوړه په غاړه کې موږ ناست یو. ډېر ښکلی موسم دی. پېښور کې ډېره سخته ګرمي ده او اوس دلته داسې موسم دی چې موږ شکر الحمدلله د شپې بړستنې او کمبلې اچوو. موږ ډېر ښکلی موسم دی دلته او دا علاقه هم ډېره ښکلې علاقه ده. زموږ ډېره مزېداره سرسبز علاقه ده او ډېر مطلب بار د پنجاب نه او د پېښور نه د کراچۍ نه ډېر خلک دلته راځي. کومراټ علاقې ته ځي، زموږ نه بره کومراټ دی، بیا هغې ته ځي، هلته سیل دپاره ځي، چترال ټنل ته ځي. څومره خلک دلته راځي نو انشاءالله تعالی بالکل پرامن علاقه ده او دې کې هېڅ قسمه داسې خطره نشته دی، داسې څه دغه نشته دی چې یاره دلته به څوک چا سره څه مسلب راشي یا څوک دغه راشي. دلته زموږ پولیس چې کوم دي هغه ډېر ښه تعاون کوي. زموږ د علاقې خلک چې کوم دي هغه ډېر ښه تعاون کوي او موږ سره هم ډېر ښه تعاون وکړو دې خلکو. السلام علیکم جی ګرانو کتونکو، زما نوم مظهر دی، زه د دې ځای اوسېدونکی یم. دلته پېښور مېلمانه راغلي دي، موږ خدمت پخوا لرو، خدمت هم ورسره کوو، پخلی هم ورته کوو. موږ چې څوک هم راځي چې پېښور مېلمانه راځي موږ ورته پخلی کوو، خدمت وکړو، هر شی به ورته کوو، موږ تابعدار یو. زما یاسین احمد نوم دی او د دسلور کلي سره مې تعلق دی. زموږ د ځای ته د مختلفو علاقو نه ټورسټ راځي، هېڅ څه تکلیف ورته دلته کې نشته دی او دا ښه ښایسته علاقه ده، ښه مزېدار علاقه ده او ټورسټ راځي دلته کې ښه په مینه باندې راځي، هېڅ تکلیف به هم ورته نه انشاءالله. او زموږ د دیر ډېر مهمن نواز خلک دی
او د هر چا ډېرې کولاوي شکر الحمدلله دې کې به چاته څه تکلیف نه او ټورست هر ټایم راتلی شي زموږ د کلي خلک ځای په ځای موجود دي تاسو د هغې سره سپیم کولی شئ پاتې کېدی هم شئ ډېرې هر ټایم کولاوي او چاته به داسې هېڅ قسم څه یاره ترخه نه راځي که جی قدرمنو لیدونکو تاسو د پېښور نه د راغلي مېلمنو همدغه رنګې د دغه ځایي خلکو خبرې تاسو واورېدې موږ هم په دغه ویډیو کې دغه پیغام ورکوو چې بره دیر پوره من دی د بره دیر کې ښکلې ښکلې سیلګریزې سیمې دي تاسو راشئ بره دیر وګورئ بره دیر ښکلاګانې دغه شانته کې د بره دیر دغه شینکي ونې بوټي دغه قدرتي حسن چې کومه دي کومه قدرتي نظارې دي د هغې نه خوندونه واخلئ د هغې سره د ځایي خلکو هم دغه وینا ده چې موږ دلته د مېلمنو قدر کوو تاسو په دغه ویډیو کلیپ کې وکته چې ځایي مقامي خلک راغلي دي او دغلته د مېلمنو سره ترڅنګ موجود دي د هغو سره پخلي کوي دغه شانته کې هغو له د کورونو نه سامانونه راوړي د بره دیر خلک هم مېلمه نواز دي مېلمنو نه په خپلو دیرو کې په خپلو حجرو کې ځایونه ورکوي تاسو بغیر یارې نه ترخې نه راتلی شئ بره دیر انجوای کولی شئ بره دیر سټډي کولی شئ تاسو راشئ او د بره دیر د قدرتي نظارې چې کومه دي د هغې نه خوندونه واخلئ جی